د بېنظیري د روپو نوټیفیکیشن چې دی هغه جاري شوی دی اوس چې دی د هغې تاریخ هم وښوله شو د فلاني تاریخ نه به شروع کېږي په کومو علاقو کې شروع کېږي د هغه علاقو نومونه چې دي هغه راته هم په دې ویډیو کې اخلم دغه شانتې دا به تاسو ته په کومه طریقه باندې چې دی دا به میلاویږي دغه شانتې ځینې کسان وایي چې موږ بایومیټرک نه یې کړی موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي ځینې کسانو چې دی سیم نه دی راغستی نو هغه به د دې لپاره چې چرکه په دې ویډیو کې مکمل معلومات چې دي دا در کوم خو تاریخ چې دا خوله شوی د هغې تاریخ نه وروسته به تاسو ته دا روپۍ چې دي دا میلاویږي خو را کومې علاقې چې دي په دې علاقو کې به میلاویږي په نور کې په دمه دمه میلاویږي خو چې شروع شوي نو بیا به داسې په دمه دمه چې دی په دې نورو علاقو کې به دا هم شروع شي په دې ویډیو کې مکمل معلومات در کوم دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راوالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسان ته هم ورورسي په تېره شوي ویډیو کې موږ تاسو ته ویلو چې کله موږ ته څه معلومات څه اپډیټ رالو نو موږ به ستاسو سره هغه اپډیټ چې دی دا به شیر کوو چې نوی قسط چې دی دا به تاسو ته د کل نه میلاویږي خو د هغې نه مخکې او د ټول نه غټ کار دا کول پکار دي چې د هغې لپاره تاسو سیم راغستی چې سیم تاسو راغستی نو تاسو ته به روپۍ میلاو شي که سیم یې ونه یې راغستی نو تاسو ته روپۍ چې دی دا نه شي میلاوېدلی نو اوس چې دی سیم چې کوم تاریخ ورکړی شو نو هغه تاریخ چې دی دا هم ختم شو بل لا چې سیمان به اوس هم میلاویږي تاسو ته به د نوي قسط سره چې دی سیمان به هم میلاویږي که کومو کسانو ته سیم نه میلاو شي هغه به ځي سیم به رالي نو د هغې نه وروسته به هغو ته روپۍ میلاویږي ما تاسو ته ویلو که نه چې ستاسو روپۍ چې دي دا به لیټ کېږي د سیم د وجې نه که تاسو سیم راواغستلو د مخکې نه نو روپۍ چې دي دا به تاسو ته په ټایم میلاو شي که تاسو سیم راوانغستلو نو ستاسو روپۍ چې دي دا به لیټ کېږي نو دې ځل چې کم قسط میلاویږي دا به تاسو ته هم په دفتر کې میلاویږي لکه په دوکانونو کې به تاسو ته نه میلاویږي دا به تاسو ته هم په دفتر کې میلاویږي که بیا وروسته ګرمي یا څه بدلي پکې راولي نو هغه به موږ ستاسو سره هم شیر کوو اوس د هغو له طرفه چې کوم بیان راغلی دی نو دا به تاسو سره بېنظیر په دفتر کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي او تاسو به ځئ دفتر ته او هلته کې به دا روپۍ میلاویږي د څه له وجې نه به میلاویږي ځکه چې په دې کې زیاتر کسانو چې دی هغو سیمان نه دي راغستي نو کومو کسانو چې سیمان نه یې راغستي هلته کې به تاسو ته کس ولاړي هغه به تاسو هلته کې ګوري ستاسو کارډ به ګوري چې به دې سیم راغستی شی دی که نه دی که سیم پې نه یې راغستی شی نو تاسو به هلته لیږي اول به راباندې سیم راواخلي چې سیم د باندې راواخلي هغه به بیا په تاسو باندې په اکاونټ کې چې دی په هغې باندې لینک کوي تاسو چې کوم اکاونټ دی هلته کې به په تاسو باندې لینک کړي لینک پې کې ستاسو په پروفایل کې به یو ځای کې بیا به تاسو ته وایي چې 15 ورځې پس چې دی دا راشه لکه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاو نه شي تاسو به 15 ورځې پس راځئ نو بیا په هغه لینډونو کې ولاړ او هغه ګرمي چې دا به تاسو وایي نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي ځکه خو ما تاسو ته مخکې نه وي چې سیم چې دی دا راواخلی چې سیم یې راواغستلو په هغه وخت کې پرې رنګی وه اوس به هم رنګی ده که کوم کسان نه یې راغستی ادې لاړ شي او سیم دې راواخلي نو سیم چې دی دا به تاسو راواخلئ نو بیا به له 15 ورځې ټایم درکړي 15 ورځې پس چې دی دا بیا تاسو راځئ 15 ورځې پس به بیا سره راځئ ځکه چې په هغه ځای کې بیا دغه کس ولاړې به ولاړې به ستاسو کارډ وګوري چې کارډ وګوري هغه بیا ستاسو بایومیټرک ګوري چې ستاسو اکاونټ چې دی دا بایومیټرک شوی دی که نه دی ستاسو د اکاونټ سره دا یو ځای شوی دی که نه دی ځکه د دې لپاره که تاسو بهر تلئ نو بیا به ستاسو نه زیات روپۍ اخیستلې په دوکانونو کې به هم د دې روپۍ اخیستلې چې تاسو ګوته لګولی نو بیا به ډېر روپۍ چې دي دا به اخیسته کېدې په ځینې علاقو کې چې دی د دفتر په خوا کې هم ځینې کسان ناستي هغه تاسو رسئ نو دا کار چې دی دا مکمل فری کېږي د بېنظیرې هر کار چې دی که تاسو رجسټریشن کوئ که تاسو سیم راوکاږئ کار شی راوکاږئ نو دا فری کېږي ځکه ځینې کسان موږ ته کمنټ وکړي فلاني ځای کې چې دی روپۍ اخلي د هغې خلاف چې دی تاسو په دغه دفتر کې شکایت چې دی دا جمع کوئ لکه دفتر ته ځئ هلته شکایت جمع کوئ خو ځینې داسې دي په دفتر کې ورسره کسان جوړوي هغو بار دغه کسان کېنولي دلالان او هغه چې دی دا روپۍ اخلي نو تاسو مین آفیس ته چې دی هلته کې د دې لازم شکایت چې دی دا جمع کوئ روپۍ خو ستاسو نه سمځي خو شکایت جمع کوئ کېدای شي که په هغه شکایت پتر باندې ستاسو روپۍ چې دي دا تاسو ته میلاو شي نو دا بایومیټرک هم پرې کېږي او سیم چې دی دا به تاسو ته هم فري میلاویږي ځکه چې دغې کسانو له روپۍ چې دي دا د حکومت د طرفه ورکړی شوي دي نو چې کم کسان لاړ شي دفتر ته نو هلته کې به ګوته ولګئ چې ګوته ولګئ نو د هغوی اکاونټ چې دی دا به بایومیټرک شي لکه ستاسو اکاونټ چې دی هغه به بایومیټرک شي نو بیا به تاسو ته روپۍ چې دي دا میلاویږي که تاسو روپۍ په هغه ټایم باندې راخلئ که تاسو د هغې کسانو نه هغه روپۍ راخلئ او که روپۍ نه راغله تاسو زموږ په اکاونټ کې نو په اکاونټ کې به وي خو هلته کې به اکاونټ چې دی هغه به ستاسو بایومیټرک شي نو تاسو به دفتر ته ځئ هلته به ګوته لګوئ چې ګوته یې ولګول نو د هغې سره به ستاسو اکاونټ چې دی دا به بایومیټرک کېږي نو په دغه طریقه چې دی هغه به بایومیټرک کېږي که چا سیم نه یې راغستی نو هغه به دوباره لیږي او هغه چې دی هغه به سیم رالي قسط چې دی دا به د کل نه تاسو ته میلاویږي او دا په کوم علاقو کې نه قسط چې دی هغو 2 جولایي چې دی دا خو د 2 جولایي نه چې دی قسط به شروع کېږي لکه د بېنظیر روپۍ چې دي دا به شروع کېږي او تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا به د 2 جولای نه میلاویږي خو دا په دې علاقو کې میلاویږي داسې به نه چې دا په هر علاقې کې شروع دي ځکه هغو پکې دې ځل بیا دا لانجه جوړه کړې ده بل دا چې د قسط ورځې هم تېرې شوې ځکه دا چې دی دا د اپریل مئی جون قسط دی
اپریل مې جون چې دا تیر شو په جولای کې دا درکې بیا د جولای اگست او د سپتمبر قسط چې دا بل نو چې دی اوس په دې کې دغه قسط ورکولای خو دې تاسو لا زوړ قسط درکې او دې ځل په دې کې هم ذلې چې دی دا شامل کړ چې په دې ذلو کې چې دا بدل کړي په یو ځای چې دا هم شروع نشوي بل دا ویل دي چې دا به تاسو دفتر ته ځئ نو په دفتر کې چې دا به هم مشکل ځکه چې په دکانونو کې نو خلک خواره واره راوخله آزاد راوغسته شي خو هغه اوس چې دغه ګوتې لګول پکې دي اکاونټ چې دا بایومټریک کول د دې د وجه نه چې هغه اوس په دفتر کې چې دا ورکړي نو د دې د وجه نه په دفترونو کې چې په هغې کې به راشي تاسو به خیال چې دا به هم ساتئ د ځان سره ماشومان دا چې دا به ځان سره نه بیایي ځکه چې ګرمي ده نن سبا او ښه زیاته ګرمي ده لږه ګرمي هم نه ده ښه پوره ګرمي ده نو د هغې د وجې نه چې مشکله تاسو ته جوړېدی شي د ځان سره نور کسان هم مه بیایي اکثر یوه زنانه هغه روپۍ راغلی او درې څلور زنانه چې دي دا ورسره نورو تلي نو د هغې د وجې نه چې دی رش جوړ شي بیا هم مشکله چې دا تاسو ته جوړېدی شي نو تاسو به احتیاط چې دی دا به لازم کوئ داسې نه چې تاسو لاړ شئ او هلته کې ګرمي او تاسو ته هلته کې یا بېهوشه شئ یا ستاسو سره څوک تلی یا سره ماشوم تلی هغه د دې د وجې نه چې دی خراب شي یوازې زنانه ځئ او یوازې چې دی هلته ودرېږئ نو تاسو ته به ستاسو روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلوي که تاسو روپۍ راخلئ او که تاسو خپل اکاونټ بایومټریک کوئ بیا یې دغه کوئ بیا د هغې نه روپۍ تاسو بل ځای ته یا لیږئ یا سره په اکاونټ کې پراته تاسو پې بل جمع کوئ یا پې نور څه جمع کوئ نو تاسو پې هم دغه کولی شئ کومې علاقې به دې کې شامل دي هغه علاقې چې دي دا سره هم شیر کوم ځکه په هغې کې چې دی اولنی چې دی اټک په اټک کوم زیات پښتانه دي نو پښتانه دي نو اټک چې دی دا هم به دې کې شامل دی چې په اټک کې به دغه چې دی دا ملویږي دغه شانتې ورپسې زموږ سره دی نو سرګودا په سرګودا کې چې دي دا به هم تاسو ته ملویږي دا علاقه چې دی پنجاب دی نو سرګودا چې د په هغې کې هم ملویږي خو پښتانه چې دي دا ځای په ځای دی دا به یوازې نه وایي چې دا د پنجاب علاقه ده جو په پنجاب کې وي نو په دې کې پښتانه چې دي هم ځای په ځای پاتې کېږي زموږ سره ځکه چې رابطه کې اکثر په کمنټ کې کوي پلانې دغه کې موږ ته خو دا روپۍ میلاو نه شي نو موږ ته پته لګي په سرګودا کې دي دغه شانتې راولپنډي کې زیاتر پښتانه دي په راولپنډي کې چې دی هم به تاسو ته دا قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي په راولپنډي کې پښتانه هم دي دغه شانتې ورپسې به دې پسې چې دا مري په مري کې چې دی هم به تاسو ته دا قسط چې دی دا میلاویږي دا به تاسو ته میلاویږي د 2 جولای نه د 2 جولای نه چې دی به دې کې به شروع کېږي که بیا پکې منځ کې څه مسله راجوده په مري کې چې دی دا به میلاویږي دغه شانتې ورپسې چې دی چکوال په چکوال کې چې دی دا به تاسو ته هم میلاویږي لکه چکوال کې چې کم کسان اوسېږي که پښتانه هغو ته میلاویږي دغه شانتې جیلم په جیلم کې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي دغه شانتې خوشاب په خوشاب کې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي نو دا اووه ضلعې دي چې په دې اووه ضلعو کې چې دی د 2 جولای نه به دا قسط شروع کېږي او په دې باقي ضلعو کې چې دی د دې نه وروسته به شروع کېږي خو د 2 جولای نه به په دې کې شروع کېږي نو تاسو اوس چې دی خپل شناختي کارت د دې لپاره تیار کړئ کومو کسانو چې ویډیو نه کتلې پوره هغو ته بیا پته نه لګي شناختي کارت اول نمبر خپل وګورئ چې شناختي کارت ایکسپایر نه که شناختي کارت ایکسپایري سیم یې نه راغستی اکاونټ بایومټریک شوی نه نو بیا تاسو ته قسط چې دی هغه به ډېر لیټ میلاویږي نو کوشش وکړئ خپل شناختي کارت وګورئ که هغه ختم وي هغه ته تاسو ریډي کړئ ځکه زموږ په علاقو کې بیا شروع کېږي نو چې ستاسو شناختي کارت ورته دا ریډي بل لا چې سیم ورته راواخلئ چې سیم ورته هم تاسو د مخکې نه راغستی نو چې ډایرکټ لاړ شئ تاسو له بایومټریک هم وکړي او که تاسو روپۍ په ټایم باندې راغلی او که تاسو په خپل اکاونټ کې پاتې کوئ نو هم یې پاتې کولی شئ نو د 2 جولای نه به دې اووه ضلعو کې شروع کېږي خو د خیبر پښتونخوا ضلعې چې دي هغه به دې کې نه دي شامل چې کله پکې شامل شوي هغه اپډیټ به موږ ستاسو سره شیر کوو